دا اوس رشکه بنده شو، موږ لکه د بیزوګانو دلته اوس ولاړ یو، هېڅوک تپوس والا نشته. پاکستان کې اړو څوک د چا تپوس نشته. پاکستان لاړو غرق دی مړه بس. گیارہ کسان یو ټیکسي دی یو ځای ما بعد یو ټیکسي دی 11 کسان یو را پسې شاته جی و د پدې روډ باندې زه په کم ازم ما یو سورلې راکین ول داسې گنج ته زی کوټې ته زی او پدې روډ څنګه زه په کم ازم شته زما شپږ بچی او په ایمان کې څوک د دروغ یا به کافری. شپږ بچی مې یو ځان له کور مې یو ځان له اوسېږم. خدا غریبې ټیکسي را پیدا کړې په کښتونو ورکو 8000 روپے کښت دی چې کور کوي بل دوی بس انتظامات وګوري سبا کوو دا په زورم غلا ته جوړې نور څه خبره نشته جی. غلا خو موږ نشو کولای، شو کوم تعلیم زموږ نشته، ټول به تعلیم خلک یو، تاسو ټول دنیا ته پته ده. د بیارټین یو سورلې کوشوا هغه غریب او کمالدار یا کوشوا او بس پیدل بزی هغه سرتا کہ لوڈر ہمارے پاس چنچی اور یہ تیز رفتار، یہ تو ابھی رجسٹرڈ ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. میں اس وقت ٹریفک ٹرمینل میں موجود ہوں جہاں متعدد رشکوں اور ٹیکسیوں کو پکڑ کر بند کیا گیا ہے. ضلع انتظامیہ، ٹریفک پولیس، آر ٹی اے اور سول ڈیفنس انتظامیہ نے مشترکہ کارروائی کی ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ بی آر ٹی روٹ پہ جو پابندی عائد کی گئی تھی ان گاڑیوں کی نقل و حرکت پر اس کو عملی جامہ پہنانا ہے. اس کے خلاف رکشہ اور ٹیکسی جو ڈرائیور ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. ان کے اس بارے میں کیا کہنا ہے ہم وہ آپ کو بتاتے ہیں اور انتظامیہ کا بھی موقف ہم لیں گے کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. میرے ساتھ ایک ٹیکسی ڈرائیور موجود ہے، اس سے بات کرتے ہیں کہ یہ اس کارروائی کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. تا نن چې کومه کارروائی شوې دې باره کې تاسو څه وایئ؟ تاسو رشکه وه که تاسو سره ټیکسي و دا پرمټ کاغذات پوره که نه جی ما سره پرمټ رجسټریشن لیسنس شناختی کارت هر سره پوره دي رجسټریشن را سره وختي مې هم ښودل چې او داسې راتاو کړو دې خوا راتاو شي راتاو کې په تاړه ونه لیستو کاغذونه هر سره دي جی. دا پرمټ دی را سره لیسنس هم دی، لیسنس مې پرچه شوی 200 روپو چالان موږ نشو پوره کوی او دا غریبي دا هغه ده. دا لیسنس دی جی، دا شناختی کارت دی، دا رجسټریشن دی، دا حکومت موږ له راکړی پرمټ دی جی چې موږ تاسو ته ګرځو. پهله دا میټرو وه کم پهله موږ وو داسې ما پوهې کې چې پهله موږ راغلي وو د دنیا ته که پهله میټرو راغلی و. دا راته وایي چې تا ته چې انتظامیه وایي چې چېرته دا میټرو بس به چلي هغې سره خوا تا چې کوم دې خوا هم سړک دی خوا دې باندې به رشقه به نه چلي ټیکسي به نه چلي نو تاسو بیا ولې دې روډ ته راځئ؟ نو چې موږ د رضا کړو نه راکوشو او کوهاټې ته راځو نو موږ په کومه راشو تاسو راته ځای وښایئ. رینګ روډ باندې میټرو ده، دننه ښار کې میټرو ده، داسې موږ له مختلف روډ راکړئ چې موږ په هغې باندې ځو راځو. تاسو داسې نشته تاسو ښار کې دننه گاډي چلوئ؟ نو ښار کې دننه ټریفک په نه پرېږدي، پولیس والا نه پرېږدي. ما سره جنګلي والا زه پیپل منډۍ کې ودرېږم کیسهخانه کې هلته ټریفک والا نه پرېږدي. ښار کې دننه یو ته په ټریفک والا نه پرېږدي، بار دا نه پرېږدي. اوس موږ نه پوهېږو چې موږ څه ورسره وکړو جي. نو دا ټیکسي ستا چې بنده شوی ته به خپل د کور خرچ څه نور څه ذرایع دي شته چې کور خرچ بچو له روټۍ اوسې 11 کسان دي یو ټیکسي دی یو ځای ما بعد یو ټیکسي دی 11 کسان یو را پسې شاته جي. ټیکسي چې بنده نو ته به څه کوې؟ نو اوس حکومت نه ورته اپیل کوو چې موږ تاسو موږ څه روزګار راکړئ. سره 11 ټیکسي تاسو ته اوسېږئ په موږ څه بل روزګار پیدا کړو. دا غریبې ټیکسي را پیدا کړی په کښتونو ورکو 8000 روپے کښت دی چې کور کوي بل دوی بس انتظامات وګوري سبا کوو دا په زورم غلا ته جوړې نور څه خبره نشته جی. ستا نن ټیکسي بنده شوه نن هم بنده ده سبا هم درله نه درکوي بل ورځ هم درله نه درکوي ته به څه کوې اوس د 2-3 ورځو کې بچو لپاره رزق به څنګه پیدا؟ نو بس جا اوس په حکومت باندې پرېږدم چې دا موږ سره به څه کوي دي موږ څه وکړو هغه لار دی موږ ته خدای کوي چې موږ دغه شان وکړو. او زما بچي چې وکړي زه به په سمه زره ایسار شم پیسې هم زره ایسارېږم جي. دغه چې بچي دار هر سړی بچو لپاره منډې وایي. ستا حکومت د څه مطالبه ده؟ مطالبه دا وایي چې موږ د خپل ګاډي د موږ له راکړي چې موږ خپله غریبي کوو. که بیا وایي چې تاسو ته مه چلېږئ بیا دا ګاډی موږ له والې موږ بل څه روزګار راکړي. تا څه پرمټ او لایسنس مې سره څه شته؟ سره هر څه شته. زه ټیکسي ډرایور یم، ما نه ټیکسي بند کړو و د په دې روډ باندې زه په کم ازم ما یو سورلۍ راکین ول داسې گنج ته زی کوټۍ ته زی او په دې روډ څنګه زه په کم ازم زه به داسې راتاوېږم په دغه به راتاوېږم په کوهاټ روډ به راتاوېږم په کومه به راتاوېږم. همدا زموږ روزګار همدا زموږ ژوند دی. موږ به څه کوو؟ غلا خو موږ نشو کولی، شو که موږ تعلیم زموږ نشته، ټول بې تعلیمه خلک یو، تاسو ټولې دنیا ته پته ده. موږ سره یو شي شته دی هغې نه باوجود هم وروره هېڅ ډي سي راځي او موږ خو د هغې روډ ته ګورم نه او بیا هم د هغې نه باوجود موږ له چالان هم راکوي. روزانه ټریفک والا 200 300 400 روپۍ چالان ورکوي. په دې سلسله کې وروره روزانه روټین چالان اخله په څه وعلمه پرمټ شته، رجسټریشن شته، لیسنس شته، هر یو شي شته، پاسینګ شته. تا پولیس والا ته دا نه وایي چې یار ما سره لایسنس پرمټ هر یو شی مکمل دی ته ما له لایسنس د چالان د څه شي راکړې؟ هغه وایي وروره وایي بس در کوم دا د روټین چالان دی دا به اخلي. دې سره به موږ څه کوو؟
پرمټ هم شته رجسټریشن هم شته هر یو شی شته دې باوجود دا بند کړی دی مونږ یې په دوکه باندې راوستي وو چې بھئی دا ګاډی راتاو کوي دلته او دلته دا رس جوړیږي تاسو چې رس جوړ شي نو ستاسو دپاره وي دا ټول ډریوران یې دا په دوکه را دننه که او بیا ورته وایي ګاډي مونږ بند که نو اخر دا په څه کې بند که مونږ له پرچه راکړه چې مونږ ځو له 100 روپۍ وګټو سیروړه وګټو بچو له دا اوس رشکه بنده شوه مونږ لکه د بیزوګانو دلته اوس ولاړ یو هېڅوک تپوس والا نشته پاکستان کې اړو څوک د چا تپوس نشته پاکستان لاړو غرق دی مړه بس زه به تاسو ته نور څه ووایم دې ټولو له قسم ورکړه منه نه دې ټولو لکه په ایمان یې ووایې څه ووایې تاسو ته تاسو یې قسم ووایي تاسو ته څه ووایي تاسو دوی ته وایي چې بھئی دا را دننه کوي دا ګاډی رس جوړیږي سره د سورلی مونږ نه بند که په روانه لاره کې د رشکې نه علاوه څه داسې ذرایع معاش نشته چې کور لپاره پیسې به ګټي هېڅ هم نشته زما 6 بچي دي او په ایمان که څوک دروغ وي یا به کافر وي 6 بچي مې او ځان له کور مې او ځان له اوسېږم بس دغه مخکې وروستو مې دغه رشکه مې پرتې ده دا یو زنانه را کړې ده دا یو زنانه رشکه راغوله چلوم هغې لپاره له 100 روپۍ دی دا اوس بنده که اوس به زه دلتې لکه بیزو ولاړ یم څوک تپوس کولو والا نشته چې بھئی تاله پرچه درکوو یا ځو یا مې دا ګاډی مکمل د نسیزم بندوم یا څه کې هېڅ تپوس چا نه تپوس کې وي ځه لکه هلته ځه هلته کښېنه بس مونږ څوک وو نو کم دا مشران دي حکومتي افسران دي هغوی چې مونږ دوی ته ویلي دي چې په بي آر ټي روټ باندې به نه راځئ نو تاسو ولې بیا راغلئ مونږ د جیړو د سره ویلي نه که ما ته ویلي زه به مسلمان نیم که ما ته ویلي وي زه به د سره مسلمان نیم او د ډریورانو نه نیم خبر چې دوی ته ویلي او که نه خو زه خو د دې روډ نه کوز کم وګوره د دغې روډ نه کوز کم بي آر ټي روډ خو بیل دی بیل دی هغې هر څه بیل حکومت دا وایي چې کم روډ باندې بي آر ټي به ځي تا سره خوا کې که نه ته په هغه روډ باندې بي آر ټي خوا کې به نه خپل رشکه به نه چلې چې خپل رشکه نه چلی نو دا رشکه به کوم ځای کې چلیږي دا به کوم د بي آر ټي نه یو سورلی کوز شوه که غریب او که مالدار یا کوز شوه به څه ځي پیدل به ځي هغه سر ته چې دا رشکه نه ځي سایکل موټر سایکل هم تاسو نه پرې اخر به څه کې به ځي ځه تاسو ووایئ کوئ چې بنده وي موږ له روزګار راکړئ چې اوس یې دله بند کړم روزګار راکړه اوس یې دله بندوم نو تاسو په پته نه لګي په حساب کتاب ستاسو والله که څوک وي دي میرے ساتھ سیکرٹری آر ٹی اے ابرار ورزیر صاحب موجود ہیں ابرار وزیر صاحب سے پوچھتے ہیں یہ آپریشن کب تک جاری رہے گا اور اس کا متبادل انہوں نے کیا انتظام کیا سر یہ بتائیں جو آج آپریشن کر رہے ہیں آپ اس میں صرف رشکے ہیں کہ نہیں لوڈر اور چنگچی بھی شامل ہیں دیکھیں یہ کمشنر صاحب کی ڈائریکشن پہ ہمارا آپریشن تقریباً 2-3 ہفتوں سے جاری ہے اور اس میں ٹرائی ویلرز ہیں اور موٹر کیبز ہیں لوڈر ہو گیا چنچی ہو گیا کیونکہ لوڈر ہمارے پاس چنچی اور یہ تیز رفتار یہ تو ابھی رجسٹرڈ ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے رشکے ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں لیکن ان میں 2016 میں پابندی لگی تھی ان پہ ان کو آپ بی آر ٹی روٹ پہ نہیں چلا سکتے سمپل از دیٹ صرف اس پابندی کا اطلاق ہو رہا ہے وہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں جی سر یہ پابندی کب لگی تھی یہ 2016 میں لگی تھی ٹائم ٹو ٹائم کاروائیاں ہو رہی ہے لیکن پچھلے 1 مہینے سے کمشنر صاحب نے اس کا بہت سخت نوٹس لیا ہے اور ہم انشاءاللہ ڈیلی روڈ پہ ہوتے ہیں اس کا اطلاق کرنے کے لیے سر یہ بتائیں جب آپ نے کہہ دیا کہ بی آر ٹی روٹ پہ رشکے اور یہ جو چنگچی ہیں لوڈر ہیں چلیں لوڈر ایک ایسی سواری اس میں لوڈ ان لوڈ اور رات کو کر سکتے ہیں وہ رشکہ ایک ایسی سواری ہے کہ جس میں ایک غریب آدمی نے جانا ہے اب یہ بی آر ٹی ہے یہ چمکنی سے حیات آباد جا رہی ہے اب جس نے گنج جانا ہے تو وہ کون سا راستہ استعمال کرے گا تو پشاور میں جو ہے نا 930 کلومیٹر تقریباً 920 کلومیٹر تک روڈز ہیں اب یہ بی آر ٹی روٹ جو مین جہاں پہ رش لگتا ہے ناصر باغ سے لے کے یہاں تک لے لیں آپ اس لاہور اڈے تک یہ 16-17 کلومیٹر بنتا ہے تو ان کو تو پرمٹ پورے پشاور کا ملا ہوا ہے یا پورے اربن ایریا کا ملا ہوا ہے اس کے علاوہ ہم نے زوننگ کی ہوئی ہے 25 زون بنائے ہیں 25 روٹس ڈکلیئر کیے ہیں ٹھیک ہے تو جو آپ بات کر رہے ہیں ان کے پاس بہت سارے راستے ہیں ہم نے آلریڈی ان کو بتایا ہوا ہے تو یہاں پہ سرکار نے اسپیشلی سرکار کا یہ فوکس ہے یہاں پہ ان پہ پابندی لگی ہوئی ہے کیونکہ روڈ گھنٹوں بند رہتا ہے پھر صرف روڈ نہیں ہے پولوشن بھی ہے ایئر پولوشن جتنی زیادہ ہو سانس لینا مشکل ہو رہا ہے تو کچھ تو کرنا پڑے گا جی سر یہ ایک اچھا اقدام ہے ہم کہہ لیتے ہیں کہ اگر ٹریفک کو ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اس روڈ پہ اگر ایمبولینس آتی ہے اس کو پہنچنے میں اسپتال پہنچنے میں کافی ٹائم لگتا ہے یہ رکشے اکثر پکڑے جاتے ہیں پھر چھوڑ دیے جاتے ہیں تو اس کا آخر حل کیا ہوگا دیکھیں جی موٹر وہیکل آرڈیننس میں اس کا حل ہے فائن ہوتا ہے ان کا پرمٹ کینسل ہوتا ہے فائنل یہ ہوتا ہے کہ یہ بہا کے سرکار ضبط ہوتے ہیں خیر وہ ڈیسیجن لینا ہے مجسٹریٹ صاحب نے ادھر ہمارا پولیس کے ساتھ کام یہ ہے کہ ہم جا کے اس کو قانونی کارروائی کر کے ان کو بند کریں 24 گھنٹے میں مجسٹریٹ صاحب کے سامنے یہ پیش ہوں گے تو وہ پھر قانون کے مطابق ان کا فیصلہ کریں گے سر یہ آپ نے کیا 25 زون میں تقسیم کیا ہے تو اس میں جو سب سے حساس زون ہے وہ کون سا ہے
देखिए जी 25 जोन जो है इसमें हमारे पास मेन फोकस अर्बन एरिया पे है, ठीक है, और हमने इस पे कोशिश की है कि रूरल एरिया में हम जो है ना ये तेज़ रफ्तार हो गया, चिंच हो गया, इसको रूरल एरिया तक लिमिट करें। हसास जोन कोई भी नहीं है, सारे सेम है, और हमने कोशिश की है कि 2 से 3 किलोमीटर तक जोन रखें ताकि इसमें रिक्शे की भी फैसिलिटेशन हो। वो परमिट जो उनको दिया जाएगा फिर वहाँ पे आज़ाद भी होंगे, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, उनको तंग नहीं किया जाएगा। सर जो नॉन रजिस्टर्ड रिक्शा चिंची या लोडर और चिंची तो मेरे ख्याल से रजिस्टर्ड नहीं है, नॉन रजिस्टर्ड रिक्शा जो रोड पे आता है उसको काबू करना किसकी जिम्मेदारी है? देखिए जी मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में पुलिस का सब इंस्पेक्टर 14 स्केल का, ठीक है, वो जाके चेकिंग करता है। इसके साथ आरटीए का स्टाफ भी होता है, एक्साइज डिपार्टमेंट भी होती है, इसके साथ हमें हेल्प करते हैं सिविल डिफेंस वाले भी। तो ये एक मुश्तरका कार्रवाई होती है और मुश्तरका एक जिम्मेदारी होती है। आपने अनरजिस्टर्ड की बात की, टेम्पर्ड जो रिक्शे हैं उनको एक्साइज डील करता है, अनरजिस्टर्ड जो रिक्शा है उसको पुलिस वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी सबकी है, इसमें थोड़ा टास्क हर डिपार्टमेंट का है। जी आज ये जो कार्रवाई थी किस सिलसिले में थी और कितने रिक्शे आपने पकड़े हैं और क्या था ये? जी बात यह है कि इनको तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले इनको अवेयरनेस दी गई थी कि आप लोग BRT रोड इस्तेमाल न करें। आपने देखा होगा कि अक्सर BRT रोड पे एम्बुलेंसें भी फंसी होती हैं, फायर ब्रिगेड की भी बाद ऐसे मरीज़ होते हैं वो बड़ी सीरियस हालत में होते हैं, मगर इतना रश बन गया। और आपको पता है कि गैर रजिस्टर्ड रिक्शे और डिस्ट्रिक्टों से आए हुए रिक्शे और मुख्तलिफ अजला से आए हुए रिक्शे, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक हजूम बनाया हुआ है। और बाज़ारों के जो सदूर हैं उनका भी ये ख्वाहिश है कि मीना बाज़ार हो गया और हो गया कि जी हमारे पास रिक्शे हैं। देखिए अवाम हमारे साथ तावन नहीं करेगी ना तो हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे ट्रैफिक वाले भाई हैं, लोग कहते हैं चालान करते हैं, मैं कहता हूँ उनके चालान को छोड़ें, खाली आकर आप ये 5 मिनट के लिए चले जाए ना, आप ये ट्रैफिक का हजूम देखेंगे। गाड़ियाँ ऐसी फंसी होती हैं बाज़ औक़ात, ये अगर 5-10 मिनट के इनकी ड्यूटी ऑफ हो जाए ना उसके बाद आकर आप पेशावर के हालात देखें। खानगुल साहब सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रजिस्टर्ड रिक्शों से जो है नॉन रजिस्टर्ड ज़्यादा हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं था अगर आप पहले नॉन रजिस्टर्ड उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते? सर जी अब ये ट्रैफिक वालों का काम नहीं, ये तो RTA वाला यो ट्रांसपोर्ट वाला का काम है कि वो इन गैर रजिस्टर्ड को क्यों छोड़ते हैं और ये क्यों फिर ये रोडों पर। आप ये बताएं कि एक बंदा 15 साल से 20 साल से वो गैर रजिस्टर्ड एकदम उस पर एक हम हमला कर दें तो वो तो ज़रा सा मुश्किल हो जाता है, आपको पता है, फिर मुझसे मसाइल बनते हैं। बहरहाल हम ये नहीं चाहते कि हम किसी का रोज़गार लें, किसी को बेरोज़गार करें, मगर हमारा मेन मसला ये है कि आपको पता है कि BRT रोड बंद किया हुआ है, तो आप ये तावन करेंगे ये BRT रोड से हट के उधर, क्योंकि रश बहुत बन जाता है। और फिर मैं एक और भी हुकूमत से एक अजाना सी अपील करता हूँ कि बड़ी बसें जो हैं, ये जो पेशावर मॉडल हैं, सिटी की हैं, बड़ी बड़ी बसें जब छोटी छोटी सड़कों पे सर्कुलर रोड वगैरह पे आती है ना तो बड़ी ट्रैफिक जाम होता है। इनको चाहिए कि छोटी कोस्टरें में ये चेंज करें, ये बड़ी बसें जो स्कूल की हैं इनको ख़त्म करके कोस्टर में इनको कन्वर्ट करें, क्योंकि बड़ी बस से गुलबार, सर्कुलर रोड, कोहाटी, सरकी सब जगह, और जब ये टर्न होती है हैदरी पम्प के साथ ना तो फिर एक बहुत बड़ा हजूम बन जाता है।